الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد والفرقانه الحميد ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وقال في موضع آخر وذروا ظاهر الإثم وباطنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستغفر سقل منه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى زما محترم مسلمانان ورونو کشرانو مشرانو ستاسو وړاندې ما د الله رب العزت د عظیم کلام یو آیات مبارکه تلاوت کو د 20 سپارې د سورة الروم او دویم آیات مبارکه د سورة الانعام او د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حدیث مبارکونه د یو حدیث صحیح سمی تلاوت کړه زما محترمو الله پاک په د خپل عظیم کلام کې فرمایي وذروا ظاهر الاثم وباطنه اے انسانانو مسلمانانو تاسو ښکارا او پټ ګناهونه پرېږدئ ښکارا ګناه هم مه کوئ او پټه ګناه هم مه کوئ بعضې خلک داسې چې په ښکارا غریب چهره هم ښه ښایسته داسې وي چې هغه داسې نه ښکاري چې ګناه کوي تسبیح ماړئ خو پټه ګناه کوي او بعضې کسې ښکاره ګناه کوي نو الله پاک دې آیات کې فرمایي چې ای انسانانو تاسو ښکاره ګناه هم پرېږدئ او تاسو پټه د باطن ګناه هم پرېږدئ نو چې کله تاسو ګناهونه پرېږدئ نو تاسو به بیا دنیا کې هم کامیاب قبر کې هم کامیاب آخرت کې به هم کامیاب یئ ځکه دنیا کې انسان دپاره ډېر ضررناک شی نه چې انسان ته ضرر رسوي خو بعضې شی نه داسې چې هغه کم ضرر یې ده ته رسولی لکه بیماری ده ته یو نقصان رسولی دی نو دی به په دوایي سره ټیک شي مثال وږی دی د لوږې د لاسه خراب دی نو ډوډۍ به ورته میلاو شي په ډوډۍ به دی ټیک شي
تږی دی بل داسې خو او که دا هېڅ سره هم ټیک نه شي نو چې مرګ راشي ټوله خبره به یې ختمه شي یاره دنیایي تکلیفونه به ختم شي خو ګناه داسې یو شی دی چې یو انسان یې کوي نو دنیا کې هم دی خرابوي او قبر کې هم دی خرابوي آخرت کې هم دی خرابوي نو د ګناه نقصانات چې دي دا د همیشه دپاره دي د دې دنیا کې هم نشي خوشحالی دی او د دې قبر کې هم نشي خوشحالی دی او نه دې خلاصېدی شي د دې تکالیفونه یو سړی وایي چې یاره ګناه کوم دنیا کې را تکلیف دی او که مړ شم په قلاره به شم نو هلته هم دی بیا په قلاره نه شي تل ته تل هغه زندګي د برزخ زندګي ده هغې به هم دته تکالیف وي او چې کله دغې برزخ د زندګۍ نه خلاص شي آخرت طرف ته لاړ شي نو هلته به هم دته تکلیف وي ځکه څومره قومونه چې تیر شوي دي مخکې هغه څومره چې هغوی ته نقصانات رسېدلي دي نو د هغو لویه وجه هم دقه وه چې هغه قومونو به د الله پاک نافرماني کوله د اصحاب سبت باره کې راځي کله چې قرآن کې الله پاک وایي د هغو خبره د الله خبره یې ونه منله نو الله پاک هغو ته ویل چې تاسو بیزوګان شئ کونو قردتن خاسئین ذلیله بیزوګان شئ نو د ګناهونو په وجه الله پاک هغوی له دقه سزا ورکړه چې هغه بیزوګان شو دغسې فرعونیانو باره کې الله پاک وایي چې کله دوی زما نافرماني وکړه او زما خبره یې ونه منله نو الله وایي چې دا ما غرق کړه تباه و برباد مې کړه حالانکې فرعون سلطنت و 400 کاله حکومت یې کړی و فوج ورسه و د هیڅ کمی افسانه و دا واقعات یې موږ او تاسو بار بار اورو خو د یوې خبرې کمی چې د الله پاک نافرمانی کوله د الله خبره نه منله نو الله وایي ما غرق کو تباه و برباد مې کو دغسې د لوط علیه السلام قومو خو چې کله د لوط علیه السلام قوم د الله نافرمانی کوله نو الله په بل څه نه دي هلاک کړي هم د دې ګناه په وجه د دې نافرمانۍ په وجه الله پاک هغه هلاک کړو اسمان ته اوچت کړو او الټې را وغورځول او د کاڼو باران یې پرې وکړو الله ته څه ګرانه نه وه تباه و برباد یې کړو وجه دا وه د الله خبره نه منله د صالح علیه السلام قومو سمودیان چې کله د الله خبره هغو نه منله او د الله نه بغاوت او سرکشي وکړه نو الله پاک جبرائیل علیه السلام ته حکم وکړو هغه راغی یو چغې پې وواله او لاړه تباه و برباد شو ختم شو دغسې د شعیب علیه السلام قومو چې کله هغو ناب تول کې کمی کو او دوکهبازیان یې کولې نو الله پاک په هغو باندې او شعیب علیه السلام ته چا به ورته خبره وکړه چې مه کوئ دا کار نو الټه به یې په هغه پورې ټوکې خنداګانې کولې نو الله پاک پې ګرمي راوسته سخته ګرمي وه او بیا په ګرمۍ کې په یو ځای باندې ورېځ راله نو دوی ټولو خلکو هلته منډې کړې چې راځه ورېځ د باران به دې وشي الله پاک بې د هغې نه اور راووراو او تباه و برباد یې کړه ختم یې کړه دغسې که تاسو سوچ وکئ شیطان ولې ملعون شو ولې مردود شو نو شیطان هم د الله نافرماني کړې وه کنې شیطان ښه عبادت ګزار و ډېر عبادتونه یې کړي خو چې کله د الله نافرماني وکړه نو الله ورته وایي چې د قیامته پورې ته مردودي او بل محترمو لویه کمزوري زموږ او ستاسو دا ده که هغه مولا دی که هغه امي دی که هغه حاجي دی که هغه تبلیغي دی که هر څوک دی هر سړی د خپلې وسې په څه نافرمانۍ کې اخته دی خو څوک یې مني نه او هر سړی له څه دلیلونه ګوري ګناه موږ دومره کوو او په دومره بس لاس اوچت کو په دعا باندې چې لږه دعا وکړو چې یاره بس موږ بیا ووایو چې زموږ کار وشو د ګناه ټیم کې دا سوچ نه کوو چې دا وړه ده که دا غټه ده او ګناه نه دلیلونه ګورو چې یاره دا زما تقدیر کې لیکوه او دا داسې وشو دا داسې وشو کله چې آدم علیه السلام الله پاک پیدا کړو د هغه بیبي جنت کې نو الله پاک ورته ویل تاسو دې جنت کې اوسېږئ چې کله د هغو دا خورئ دا خورئ دا خورئ
او یو بوټی یې ورته وښوده چې دا مه استعمالوئ. بعض علماو چې د غنمو خو چې کله د هغو نه کمی وشو او هغه بوټي نه خوراک وکړو، تاسو دا واقعه بار بار اورئ، نو الله ورته وویل چې داسې دې ولې وکړو؟ نو بیا هغه دلیلونه ونه نیوه چېرې که داسې وی داسې مې کړي وی دا مې تقدیر کې لیکه دا داسې دا داسې. نو بس الله ته ویل ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. بس د خپل کمی اقرار یې وکړه چې الله زما نه بس کمی وشو او شوی دی رانه، دلیلونه یې ونه نیوه. او چې کله شیطان ته الله پاک ویل چې یاره د آدم علیه السلام ته سجده وکړه، نو شیطان دلیلونه نیول شروع کړه، سجده یې ورته ونه کړه. الله ویل ولې دې ورته ونه کړه؟ نو هغه داسې وایي چې الله خطا رانه وشوه، ستا مخلوق یم. الله ته یې ویل چې آدم علیه السلام خو د خاورې نه پیدا دی او زه د اور نه پیدا یم، نو په دې وجه مې ورته ونه کړه. نو چې کله نافرماني م وکړه، دلیلونه هم شروع کړه، نو الله پاک مردود کو او ختم یې کو، ویلې کو. محترمو ګناه دومره یو مضر شی دی، که دا یو سړی عبادت کوي د دې عبادت کې به نورانیت نه وي، د ده زندگی به الله به دې برکت ختم کړي او دی به ذلیله کړي، الله به دی بې قدره کړي، د مخلوق څه به د قدر ختم شي. ځکه ومن یهن الله فما له من مکرم. سورة الحج کې الله وایي چې زه څوک ذلیله کما زی بې عزته کما، نو بیا څوک دی چې هغه له عزت ورکړي. الله وایي چې زه څوک بې عزته کم، او الله خو د انسان سره محبت کوي، په یو انسان باندې ډېر زیات خفه کېږي. ابن ماجه شریف روایت دی، عبدالله ابن عمر رضی الله عنه فرمایي وایي غرمه ټیم او رسول الله مبارک د خانه کعبې نه طواف کاو، نو یو پیر قدم مبارک کېښو، بل پیر قدم مبارک کېښو او کعبې ته به کاته چې ای کعبې زه ډېره عزتمنې او ډېر شرف الله درکړی دی، خو که بیا وایي خانه کعبې ته قدم مبارک کېښو او بیا کعبې ته وکاته چې ای کعبې ډېر عزتمنې ډېر شرف الله درکړی دی، نو ما ته بیا غوږ ورنږدې کړه چې یاره داسې څه اهمه خبره ده. نو بیا ما ته وویل چې ای کعبې که تا څوک ورانه کړي نو الله دومره نه خفه کېږي، خو که د یو مسلمان زړه څوک مات کړي، هغه ته نقصان او تکالیف ورسوي یو مسلمان ته، نو په دې الله د دې نه ډېر زیات خفه کېږي. ابن ماجه شریف روایت دی. نو الله پاک د انسان سره دومره مینه محبت کوي، دومره قدر او عظمت دی، خو چې کله یو انسان الله ذلیله کوي، تکلیف ورکوي، یو قوم له تکلیف ورکوي، نو دغه وجه چې دا قوم د الله نافرمانی کوي، بیا دا قوم دعاګانې هم غواړي، دعاګانې مسر نه کوي. ولې چې ګناه عامه شي او دغه ګناه په ځمکه کې د دې ګناه د وجې فساد خورېږي. ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. نو علما وایي د فساد د دې نه څه مراد دي؟ وایي په دې قوم به الله قات راولي، قات سالی به رزق به نه میلاویږي، ډېر زیات تکالیف به، نو یا به څوک خوړی نه شي یا به ورته رزق نه میلاویږي. روح المعانی د دې آیات لاندې لیکلي دي. یا به په دې قوم باندې طوفانونه راشي، یا به په دې قوم باندې داسې عذابونه چې باچا به بې ظالم مسلط شي. نو دا د دې ګناهونو وجبوي. او کله چې بخاري و مسلم شریف روایت دی، الله پاک د یو انسان نه خفه شي، نو الله پاک جبرائیل علیه السلام راوغواړي او ورته وایي چې پلانکی د پلانکي زوی چې د پلانکی علاقې دی، دا کس زما نافرماني کوي او زما خبره نه مني او زه د انسان نه خفه یم، زه اوسه بغض کومه او ته مو څه بغض کوه. نو وایي جبرائیل علیه السلام الله پاک ته وایي چې یا الله بس زه مو څه بغض کومه. نو وایي بیا الله پاک دې فرشتې ته وایي چې اوس لاړ چې اسمانونو کې
اعلان وکا او فرشتو ته وایا چې پلان کې د پلان کې زوی چې دا نافرمانی کوي د الله نه بغاوت کوي نو الله د دنه خپه دی تم ته خپه شه تاسو هم ته خپه شئ نو هغه فرشتي اعلان وکي چې موږ ر دې کس نه د الله د رضا دپاره د الله د نافرمانی په وجه تی موږ خپه او دغسې بیا لاړ شه او ځمکې ته لاړ شه نو ځمکې ته چې کله جبرائیل علیه السلام راشي په مخلوق کې یو آواز وکي نو په مخلوق کې الله پاک د دغه انسان سره د خلکو نفرت پیدا شي په ظاهره ډېر ښه یا مالدار یا هر څه چی خو د هر چا څه نفرت وي چا خواله ورځي بس هغه وایي چې خواله مې نه وی راغلی په لارې تېرېږي خلک د مخ پټوي نو دغه حدیث کې راځي چې یاره دا انسان د الله نه بغاوت کړی نو الله پاک د مخلوق په زړه کې د ده بې قدري پیدا کړي د بې قدره کړي امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه یو روایت نقل کړی دی و چې کله قبرس فتح شو صحابه و فتح کو نو جبیر رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی ابو دردا رضی الله تعالی عنہ د دې فتح نه پس یو سیر تناسو جړلې ډېر زیات نو ما ورته وویل چې ابو دردا ولې جاړې دا خو نن مسلمانان الله پاک یو عظیم فتح ورکړی دا یو د خوشحالۍ ورځ ده او په کار داره چې خوشحاله شي وی ما ته ویل چې په دې جاړم چې دا د قبرس خلک تعین دا څنګه مضبوط سلطنتو دا څنګه حکومتو څنګه بدمعشانو خو چې نن زمونږ او ستاسو په لاس باندې الله داسې کړه او ذلیل یې کړه نو د دې څه وجه وه دې قوم د الله نافرماني وکړه نو په دې جاړم چې کوم قوم د الله نه سرکشي وکړي بغاوت وکړي نو الله پاک په دې قوم باندې دغه عذابونه راولي بل الله وای زره د انسان زندگی تنگ کم د خوب هم تنگ شي د لارې تګ هم تنگ شي ومن اعرض عن ذکر فإن له معیشة ضنکا الله وای د ټول هر څه داسې د پریشانه کم نو محترمو هر طرف ته پریشانیانی دي هر چا څه پیسې دي هغه هم پریشانه چا بچي دي هغه هم د دې ټولو وجه چې موږ ټول د الله تعالی نه بغاوت کوو د الله نه فرمانی کوو او وجه دا د موږ یې منو نه موږ د الله سره جوړه وکړو الله ته رجوع وکړو دا ټول حالات به سم شي دا څومره دعاګانې موږ خلک غواړو څومره جړاګانې کوو او د دعایې څه سر نه راځي ابوالکلام آزاد رحمت الله علیه کله چې د بری صغیر نه انګریزان تله نو ډېر قابل سړی و په انګلیش اردو هر زبان کې ډېر قابل و نو د هغه انګریزانو چې خلاف کم تحریک چلیده د هغه مشر دی نو دوی چې کله د هغه انګریز څه خبرې کولې نو منځ کې ترجمان کېنولی نو ابوالکلام آزاد رحمت الله علیه هغه انګریز ته خبره هغه ترجمان د هغه بیا هغه انګریز ته وکړه هغه پخپله پوهېده خو دې کې د هغه یو وجه وه نو هغه ترجمان خبره هغه ته ګډه وډه وکړه نو ابوالکلام آزاد رحمت الله علیه ته غصه شو ویل ګوره زه داسې خبره کوم او ته ورته ولې داسې کې نو هغه انګریز ویل ګوره ته پخپله پوهېږې ښه پرڅه یې نو ویل ته ولې زما څه پخپله خبرې نه کوې دا دې کېنولی دی نو هغه انګریز ته ویل تا ولې له دې ځای نه وباسمه نو هغه ویل ما ته خو پته نشته ویل تا ځکه وباسم ته مې بد ایښې که نه ویل که خوښ مې وی نو بیا خو مې نه پرېښودې نو هغه ویل واقعي ما خو تا له هر څه راوړي دي سهولت هر څه تا له هر څه در کوم خو حقیقت دا دی چې ته مې بد دي شمه نو ویل چې په دې حال کې مې ته څنګه بد شي وباسم دی نو ویل په دې حال کې مې ستا دا زبان هم بد شي نو ویل ستا د دې زبان څه اوس نفرت کومه نو هغه انګریز غلی شو سر یې وخوځاو او وی که ستا دا زبان دې حال کې ښه وګڼم وی خو بیا تا هم ښه ګڼم نو دغسې کار زمونږ دی وایو خدای اسرائیل تباه کړي نو د اسرائیلو چې کوم شی لري کورونو دوکانونو کې د هغې نه موږ نه قلاریږو خرڅو د هغو لباس هغه ښه موږ پرې فخر کوي لاس اوچت کړو خدای اسرائیل تباه کړي داسې به تباه شي دل پې کچ اور زبان پې کچ اور داسې به وشي چې کله موږ د الله سره صحیح جوړه نه کړي او دا هم یاد وساتئ
په هغو راغلي د بیت المقدس دا صرف د هغو نه دی، دا د لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټولو دی. که هغه جرنیل دی، که هغه صدر دی، که وزیر اعظم دی، که مولا دی، که حاجي دی، که تبلیغي دی، که یو امنا کس دی، دا د ټولو حصه ده پکې. اوس الله امتحان دی ګوري چې هغوی څه کوي موږ څه کوو. څومره مجمع ناسته ده، یو کس به پکې داسې بانه ځي چې ما د اختر په ورځ په دې وجه جامې نه اغوستې چې زموږ فلسطینیان وروڼه هم په دغه وجه وجلی کېږي، ظلم زیاتی کېږي. او ما په دې حدیث عمل کو، اذ اشتکى عینه اذ اشتکى کله. پیغمبر د خدای فرمایي چې د مسلمان مثال داسې دی لکه د یو جسم سترګه باندې درد دی، نو په خپه به هم درد کوي، په خپې درد دی سترګه به هم درد کوي. نو مشرق کې مسلمان ته تکلیف دی، مغرب والا به هم محسوسوي، شمال کې تکلیف دی، جنوب والا به هم محسوسوي. یو سړی ووایي چې ما په دې حدیث عمل کاو، ما ویل چې دا کپړې نه اغوندمه، چېرې ما مسلمانان ورونو ته په دې وجه داسې څوک نشته، چا به جړه هم په دې ورځ نه کړي. نو محترمو دا خبرې حقیقت سره منل پکار دي. دا حالات روان دي، نن په هغو دي سارله په موږ دي. کار به څه شی کوي؟ هېڅ شی اټم بم هېڅ شی کار نه کوي، ایمان به کار کوي. بدر کې ایمان پکار، احد کې ایمان پکار، حنین کې ایمان پکار، دا هېڅ شی به کار نه کوي. چا سره څومره ایمانی اب د الله په دین هغومره قربانۍ ته جوړي، او چا سره څومره د ایمان کمزوري. ځکه پیغمبر د خدای ویلی دي چې آخره وخت کې به کفار یو بل ته دعوتونه ورکوي، او داسې دعوت لکه درستخان چې غوړېدلی او په هغې باندې ډوډۍ او یو بل ته وایي چې راشه تی وخوره او بل ته وایي ته راشه. نو صحابي دې حدیث کې تپوس کوي یا رسول الله وایي ولې موږ به کم یو؟ وایي نه ښه ډېر به یې، هېڅ کمی به هم دی، خو مرګ به بد وګڼئ او دنیا به خوښوئ. نو کم قوم کې چې دا راشي، موږ خو الله دنیا ته دې له نیو رالیږلي، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. الله بلډینګان له نیو رالیږلي، الله بینګ بینس لنی. الله وایي زما بندګي وکړئ، څه مودې له لاړ شئ او داسې زندګي تېره کوئ لکه د مسافر غوندې، او بیا به واپس ماله راځئ. نو الله خو موږ دنیا ته دغې له رالیږلي یو، بلډینګان له یې خو نیو. نو چې څومره د الله پاک سره د چا تعلق او ایمان زیاتي، هغه به په قرآن قربانیږي، هغه به په پیغمبر قربانیږي، هغه به په دین قربانیږي، هغه به بیت المقدس قربانۍ تیاری، هغه به په حرمینو قربانۍ ته تیاری. او څومره چې د انسان ایمان کمزوری، د ده څه به هر څه وي خو ایمان به ورسه نه وي. همدغه ځوانان دي د جهاد نه چې ورته راکوشي نو داسې یېرېږي لکه د ماشومانو غونته، ایمان یې نشته، او چې تش لاس هېڅ هم ورسه نشته، نو څنګه یې راغېستي؟ د څه نه څه ایمان دی دا خلکو سه. او ایمان حدیث کې راځي چې یو انسان ګناه کوي د ده زړه باندې تور داغ لګي، او بیا چې وکړي بیا دغه نزلې تک تور شي، نو ګناه زیاته شي، د ایمان کمزوري شي. نو محترمو د الله سره جوړه پکار ده په صحیح طریقه باندې. او څومره ګناهونه چې دي څوک په هره شعبه کې دی، مولا دی، امي دی، حاجي دی، ټولو پکار چې دې نه توبه وباسي. الله رب دې یو څو خبر باندې عمل کول توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.